بسم الله الرحمن الرحیم. دا سورة بقره دا سبا ته به د بقرې خبره راځي. اغوا په باره چې کوم بیان ده، پرون تاسو د بني اسرائیلو کرتوتات د هغې بیان تاسو اورېدلی و چې ډېر ناشکره قوم ده، نبیان یې قتل کړي دي. حضرت زکریا علیه السلام یې ارې باندې چیرلی ده او حضرت یحیی علیه السلام یې شهید کړی ده، حلال کړی ده. چې حضرت یحیی علیه السلام ډانچه مبارکه په اردن کې ښخه ده او سر مبارک په شام دارالحکومت دمشق بازار کې یو جومات ته چې هغې ته مسجد عبدالرحمن وایي. دا هغه جومات ته چې دی جومات منبر طرف ته حضرت بلال صاحب ښخ ته، بلال ابن رباح حبشي رضی الله تعالی عنه، او یوې دروازې کې حضرت امام حسن ښخ ته، او جومات منځ صحن کې حضرت یحیی علیه السلام سر مبارک دفن ده. دا هغه جماعت ته چې په دې منځ منارې باندې به حضرت عیسی علیه السلام دنیا ته راځي. دا ډېره اوږده واقعه ده د یحیی علیه السلام حلالولو والا، چېرته به راشي وبه وایو تفصیل سره. نو الله فرمایي ان الذین آمنو، بېشکه هغه کسان چا چې ایمان راوړی ده. ایماندار جان ته غون خلق وای، یهودیان جان ته ایماندار وای، عیسایان وای، مشرکینو به ویله چې موږ ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو، حالانکې دا صافه شرک کوونکي وو. الله فرمایي والذین آکسان هادو چې یهودیان دي، والنصارا او نصرانه دي، والصابئین او مجوس دي. یهودیان چاته وایي؟ یهودیان دا د حضرت یعقوب علیه السلام یو بچی و، مشر بچی یهودا نومېده، د هغې نسل ده، ځکه ورته یهودیان وایي. نصرانیانو ته نصرانیان ولې وایي؟ اوس نام چې دا هغه عیسایان دي، موږ ورته عیسایان وایو، ځکه ورته نصرانیان وایي چې عیسی علیه السلام په کومې محلې چې پیدا و، هغه محلې نام نصرانه وه. نو او مجوس صائبین هغه دي چې د حضرت داود علیه السلام پیروکاران دي. الله فرمایي دغه چې چا ایمان راوړ بالله والیوم الاخر، په الله باندې او قیامت باندې، وعمل صالحا او عمل روح کو. تاسو ته زه بار بار وایم چې صرف ایمان نه ده چې زه مسلمان یم. مسلمانان ډېر مسلمانان به تاسو ووینو، خو یوه خوبۍ د مسلمانیتوب ده نه. الله وایي عمل صالحا، عمل به د روغي، فلهم اجرهم عند ربهم. الله وایي د خلکو ما خواته اجر ده، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دا خلق به چېرته خوف کې نه او غمجن به نه. خوف هغه ته وایي چې تا ته زه وایم چې اوس د دښمن تر پسې روان ده ولیدې، دغه ته خوف وایي. غمجن هغه ته وایي یاره نن خو پلانکي خانه ډېر خفه او غمجن نه ناست، او یاره بس خبره وه ډېر سخت په غمجن یې. نو دا یې فرق ده. الله فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. الله وایي موږ وعده واخیستله تاسو نه، پاخه وعده، خو تاسو بیا نو خبره تسلیم نه کړه. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، په تاسو باندې ما قوي تور غر چیک. دا بني اسرائیلو خبر ده چې الله ورته تورات ووایو، تورات پړاو کو، تورات تلاوت وکړو، خو دوی داسې نه وکړل. الله پاک کو یو تور غر پر واخیسته او په سرو یې پاس پشوراو. دلته یو سوال کېږي، یو اعتراض کېږي چې مولوي صاحب الله خو قرآن چې وایي آیت کرسي نه بعده لا اکراه فی الدین، چې دین چې جبر نسته، زور نسته، دلته خو جبر ده. جواب درته معلوم ده که نه؟ وایو که نه؟ دین چې خو جبر نسته، دلته خو الله جبر وکړو چې په خلکو یې غر چیک، شیخ بدین یې پاس پشوراو، چې خبره مانو که نه، لمونځ کوو که نه، کنې اوس مو ختموو، چتړی به یو. دا خبر ده چې کافر باندې جبر نسته. دلته اوس امریکې ور راغی، هندوستان ول، په هغې زور نسته چې ته خامخا دین ته رایسه. دعوت ورکوه په خوږې اخلاقو باندې، که ایمان یې راوړ خو ټیک ته، او که یو ور مسلمان وې او تا لمونځ نه کو نو جبر ستا چې محلې ول جمع سي
او شدی استری کې او د ډبې لکه خر چې لمونځ نه کوي چې ملا اذان وکړي مؤذن ته خپله ټي وي ګورې موبایل ګورې نو دلته جبر ستا چې مسلمان او دین کار نه کوي نو جبر تر باندې ستا چې ودې وایو او چې کافر بیا جبر نسته ده نو الله فرمای خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا تاسو ونیسو هغه شی چې کوم ما درکړه طاقت سره ونیسو واذکروا ما فیه لعلکم تتقون او تاسو تلاوت کو تورات کتاب دې پر چې تاسو وډار سو بچ سو د تورات کتاب ورواخلو کنه الله ورتعالی غر در باندې رخنه او ټول بن اسرائیل چپیتاو الله فرمای ثم تولیتم من بعد ذلك بنی اسرائیل دغه بعد بیا مخواړه فلولا فضل الله علیکم ورحمته کچره پتا سو باندې د الله فضل او رحمت نویا لکنتم من الخاسرین تاسو ډیر نقصان چو د الله فضل او رحمت شایدا چې الله بیا رزق ورکاو باران نه پروايو لکه مش کوم ته وردا کوم ګوره کنه هر ګناه کو سودونه موږ کوا زناګانی موږ کوا درواغ موږ وایا مسلمان میرا ډیر شمه غلط ک ای غل خوره غلط ته ک مسلمان جان د جهنم ته واچاو ګوره چورو دوکا کوي یار سود کاروبار دو کنه دا په حدیثو کې راځي من عاد لولی فقد اهزیته بالحرب چې کوم سړی دوه کارونه کوي الله دغه داسې غوسې لکه ببرشیر چې غوسې شه یو چې څوک د ولیانو سره بغض او کینې ساتي او بل څوک چې سود کاروبار کوي نو الله به غوسه نه کله الله پاک موږ باران دوره مونږ پرې بند کا او کله به شر باندې اور خدا الله پاک مراوري کنه نو الله فرمایي ولقد علمتم الذين اعتدوا او تاسو ته پته د خبرو چې هغه کوم تجاوز وکړو او کوم تشیع منکم فی السبت چې هغه د هفتې په ورځ باندې هفتې ورځ باندې څرنګه خبر ده حضرت داود علیه السلام کوم باندې هفتې په ورځ باندې کاروبار منیو دوی د کبانو ډېر شوقینو کبان غوښې بن اسرائیل او یهودیانو به غوښې د کبانو ډېره خوړې نو الله ورته نه چې داسې وکړو تاسو باندې هفتې ورځې غوښې باندې لکه موږ د نبي علیه السلام امت پاره چې جمعې اولنی اذان وسی تر ملا سلام پورې کاروبار کول حرام دی صفای و روزه برکت کاروبار چی نہیں حرام دا اغا کاروبار کولای سے اذان نه بادا لکه اوسته مثال ولم بدله اتر دی ولا گول کپڑے دی واغستله خطیب جمعه بیان تیروی ا کولای سے دین سیوا خالد فروغ دا ټول من دی جمعه پورا دی باندې خالدا کم مونږ و غنټه اذان نه اونچا تر سلام پورې بن اسرائیل باندې هفته پورا دی باندې سحر ما جناونچ سحر اذان نه تر شپینه پر ارشه په حرامو نو دوی داسې دوره سرکوزي وو چې بره کلزم نه داسې نالې ویالې راوستې وي په هغې کې بیا کبان راوستول او کورو کې بیا ښکار کو نو الله ورتعالی فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین مردو ته وویله چې تاسو سوی بیزوګان بد بیزوګان څنګه جوړ سول څوک وایي دا بیزوګان هغه نسل نه چې د کوم اوس بیزوګان دي څوک وایي نه نه دا هسې خبر ده هغه بیزوګان چې بن اسرائیل کوم جوړ سوي وو هغه هلته مړه سوي دي 3 ورځې زمدي وو نور مړه سوي دي فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله وای دا بیزوګانو جوړول دا تاسو پر الله وای ما یو نشانه د عبرت او ګرځولا روانو خلکو پاره او رسولو خلکو پاره وموعظة للمتقين الله وای دا کیسه دا خبر ډیره نصیحت تل پاره د متقینو واذ قال موسى لقومه دا بسبات وای امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الله ټول ملګرو ناسته قبول کا الله دې مشټول ګناونه معاف کا الله سمره بیماران دې شفا عاجله کامله ورک الله سمره مردگان دې قبرونه انوارونه